الله تبارک وتعالی غفور رحیم دی، خو چې تاسو کرلی د هغې به صدر کې بیا به در باندې نور رحم وکړي. دا لقمان حکیم نه دی، دی غلام و نو دی یو سړي واغستو او الله تبارک وتعالی په قرآن کې هم ذکر کړی دی او د ده په نوم باندې یو صورت دی سوره لقمان. د په نوم باندې په قرآن کې یو صورت هم دی سوره لقمان. دا غلام وګوره یاد وساته. نو چې کله د خپل مولا واغسته په بازار کې کنه او کور ته یې راوستو نو دله داسې یو کوټه ورکړه ده وایي دغې کې پاتې کېږه ځان نه. نو چې شپه شوه او دغې کوټې ته ننوتو که نه نو خپل مالک ته ماله به صرف یو جانماز راکړي. څه راکړي؟ یو مسله ماله راکړه صرف. نو دله جانماز ورکړه، مسله یې وله ورکړه. دی به په هغې باندې ناست و په هغه کوټه کې او الله به یې یادو، د الله ذکر به یې کو، عبادت به یې کو. څه ټایم د شپې تیر شو نو دی پاسېد ورغی په دې خپل مولا پسې، په دې آقا پسې ورغی، وی پاسه الله یاد کا، پاسه الله یاد کا. نو هغه ورته ویې مړه زه الله غفور رحیم دی، ما مه پاسه الله غفور رحیم دی. دی ټیک شو راغی بیا د الله په ذکر کې مشغول شو. څه ټایم تیر شو وی زه زما د مولا به لږ خوب پوره شوي چې اوس یې راپاسوم. چې دی پسې لاړ وی پاسه الله یاد کا، هغه ورته وی زما الله غفور رحیم دی. دی بیا راغی چې کله د چربان ټایم شو، د تهجد ټایم شو که نه، ویره دا ډېر بختور ټایم دی چې اوس خو یې راپاسم خوب به یې پوره کړی. نو چې دی به د خپل مولا پسې لاړو وی راپاسه د تهجدو ټایم دی. هغه ورته ویې مړه څه تنګول دې راغسې زه مړه الله غفور رحیم دی، الله به ما وبخي، الله زما د شپې ودرېدو ته ضرورت نه لري. ټیک ته دی ته راغی چې سهار شو د مولا لږې وربشې واغستې دي مالي کې او دله یې ورکړې، وی دا واله په پټي کې وکره، دا وکره لږې. اوس غلام دی کار خو به کوي که نه. نو چې هغه وربشې واغستې سیر 2 سرې وربشې وي نو لاړو او دکاندار ته وی مال یو 2 سیره باجره راکه، سراله راکه، یو 2 سیره باجره راکه. حدیث مبارک کی راضی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او کما قال علیه الصلاة والسلام. نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی وخیار سړی هغه دی په تاسو کې، وخیار سړی هغه دی چې خپل نفس په کنټرول کې وساتو. وعمل لما بعد الموت او د مرګ نه چې وروسته کوم حالات را روان دي د هغې دپاره څه کوي؟ تیاری کوي. علماو د دې حدیث مبارک مختلف تشریحات کړي دي. یو وی وخیار سړی هغه دی چې هغه د ځان سره د خپلو اقوالو، د خپلو افعالو، د خپلو احوالو محاسبه کوي. څه کوي؟ محاسبه کوي. محاسبه د خپلو اقوالو د ځان سره دا ده ته سحر را پاسېدلی یې او اوس سملاستې جمع دی که نه، جمع خو راغلی دی، بړستنې په ځان باندې اچو، کمبلې په ځان باندې چو، ځانونه پټ کو، نو توره تیاره شوه چې ځان باندې کمبل راواچو، توره تیاره شوله. ماسخوتن سملاستې نو د ځان سره حساب وکړه، سحر را پاسېدلی ومه، ماسخوتن شو، زما د ژبې نه د الله ذکر څومره شوی، زما په دې ژبه باندې درود شریف څومره ویلی شوي دي، او په دې ژبه باندې ما کنزل څومره کړي، په دې ما غیبت څومره کړی، په دې ما چغلي څومره کړې ده، په دې باندې ما د بل سپکاوی څومره کړی دی. دا حساب د ځان سره وکړه که نه. نو که په دې جبر د الله ذکر ډېر کړی ونه وایه شکر الحمدلله د الله شکر ادا کړه. خو که په دې ژبه ټوله ورځ تېره شوې ده او د الله نوم پې نه ده راغلی، په دې غیبت راغلی، په دې کنزل راغلی، په دې چغلي راغلی ده، نو د الله په دربار کې توبه وباسه، توبه وباسه. د ځان سره د اقوالو حساب دی، د خپلو اعمالو حساب کوه د ځان سره.
سحر چې را پاسېدم شپه شوه را باندې ماسخوتن شو را باندې د سحر نه واله تر دې ټیمه پورې ما د دې لاس نه خیر چاته څومره رسولی دی نقصان مې چاته څومره رسولی دی په دې خپو مې د نیکۍ کارونه څومره کړي دي د بدۍ کارونه مې څومره کړي دي مونځ مې په ټوله ورځ کې څومره کړی دی نور د دنیا کارونه مې څومره کړي دي د خپلو اعمالو به د ځان سره څه کوي حساب به کوي نو کو چېرته تا تمامه ورځ کې د نیکۍ کارونه ډېر کړي وو د ګناه کارونه دې کم کړي وو نو بیا ووایه شکر الحمدلله خو که په ټوله ورځ تېره شوه او ستا نه د نیکۍ کار نه دی شوی تش په دنیا پسې منډه 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 نه بیا د الله په دربار کې څه وباسه توبه وباسه وعمل لما بعد الموت او د مرګ نه وروسته چې کوم حالات را روان دي دې دپاره به دی څه کوي تیاری کوي والعاجز من اتبع نفسه هوا وتمنى على الله نبی علیہ السلام فرمایي بیوقوف انسان کمکل انسان هغه دی چې د خپل خواهش تابعداري کوي زړه چې څه غواړي هغه کوي حلال او حرام نه ګوري ناروا او جایز نه ګوري خو چې څه په زړه کې راله هغه کوي وتمنى على الله او په الله تبارک وتعالی باندې لوی لوی امیدونه ساتي هلکه مونځ نه کوي نه مړه الله زما تبارک وتعالی مونځ ته محتاج نه دی غفور رحیم دی ما باسي وبخي هلکه ګیره نه فریدي الله غفور رحیم دی به ګیرو بخل نه کوي زکات نه ورکوي الله تبارک وتعالی زما پیسو ته محتاج نه دی غفور رحیم دی ما باسي وبخي ما با نو زمونږ پښتانه وایي چې څه دې کرلي نو هم حق به علي چې څه دې کرلي هغه به اخلي چې غنم دې کرلي غنم به اخلي او چې وربشې دې کرلي نو څه به اخلي وربشې به اخلي د غنمو نه ته وربشې نشي اخیستی ټیک شو که نه الله تبارک وتعالی غفور رحیم دی خو چې تا څه کرلي د هغې به صدر کې بیا به در باندې نور رحم وکړي دا لقمان حکیم نه دی دی غلام غلامو د یو سړي واغستو او الله تبارک وتعالی په قرآن کې هم ذکر کړی دی او د ده په نوم باندې یو صورت دی سوره لقمان د په نوم باندې په قرآن کې یو صورت هم دی سوره لقمان دا غلامو ګر یاد وساته نو چې کله د خپل مولا واغسته په بازار کې کنه او کور ته یې راوستو نو دله داسې یو کوټه ورکړه ده وایي دغې کې پاتې کېږه ځان نه نو چې شپه شوه او دغې کوټې ته ننوتو که نه نو خپل مالک ته ماله به صرف یو جانماز راکړي څه راکړي یو مسله ماله راکړه صرفو نو دله جانماز ورکړه مسله یې وله ورکړه دی به په هغې باندې ناست و په هغه کوټه کې او الله به یادو د الله ذکر به یې کو عبادت به یې کو څه ټایم د شپې تیر شو نو دی پاسې د ورغې په دې خپل مولا پسې په دې آقا پسې ورغې وی پاسه الله یاد کا پاسه الله یاد کا هغه ورته مړه زه الله غفور رحیم دی ما مه پاسه الله غفور رحیم دی دی ټیک شو راغې بیا د الله په ذکر کې مشغول شو څه ټایم تیر شو وی زه زما د مولا به لږ خوب پوره شوي چې اوس یې راپاسوم چې دی پسې لاړ وی پاسه الله یاد کا هغه ورته وی زه مړه الله غفور رحیم دی دی بیا راغی چې کله د چربان ټایم شو د تهجد ټایم شو که نه ویره دا ډېر بختور ټایم دی چې اوس خو یې راپاسم خوب به یې پوره کړی نو چې دی به د خپل مولا پسې لاړو وی راپاسه د تهجدو ټایم دی هغه ورته یې مړه څه تنګول دي راغسې زه مړه الله غفور رحیم دی الله به ما وبخي الله زما د شپې ودرېدو ته ضرورت نه لري ټیک ته دی ته راغی چې سار شو د مولا لږې وربشې واغستې دي مالي کې او دله یې ورکړې وی دا واله په پټي کې وکره دا وکره لګي اوس غلام دی کار خو به کوي که نه نو چې هغه وربشې واغستې سیر دوه سرې وربشې وي نو لاړو او دکاندار ته وی مال یو دوه سیره باجره راکه څه راله راکه یو دوه سیره باجره راکه نو چې باجره یې واغسته نو لاړو هغه یې وکرله باجره یې وکرله وربشې پرېښودې
وخت تیرېدو چې مالک لاړ پټي ته که نه اوس په پټي کې د وربشو په ځای باجره ولاړه ده دی راوغوښتو ویل که دا داسې چل کړی دی تا له خو ما وربشې درکړې چې دا وکړه په پټي کې خو باجره ولاړه ده وي دا وي ما باجره کرلې ده که نه ما څه کرلې ده وي تا ته ما باجره ویلي ده ورته وی الله غفور رحیم دی کرلې مې باجره ده خو وربشي به شي که نه څه به شي ما وکرله باجره خو الله غفور رحیم دی الله مهربانه ذات دی خو هر څه کولی شي دې نه به راله څه جوړه کړي وربشي جوړې کړي مالک ورته ډېر بېوقوفه انسان دی ډېر بېوقوفه قمقل انسان دی کرلې دي باجره ده او الله به دې وربشي جوړې کړي الله داسې کوي هغه ورته وي زه خو درته هم داوام که نه ما خو درته هم دا وي که نه چې د شپې خوبونه کوه نافرمانۍ کوه د الله او الله به دې په مفتو کې وبخي خو چې څه دې کرلي هغه به درته میلاویږي که نه او مالک پوه شو چې دا خو یې راله سبق راکو دا یې راله څه راکو دا خو زه د پوه کولم چې ګورې دنیا کې دې څه کړي په آخرت کې به هغه میلاویږي الله داسې غفور رحیم نه دی چې څه دې کړي هغه به درته میلاویږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي بېوقوفه انسان عاجز انسان هغه دی چې کوي ګناه او امیدونه د الله تبارک وتعالی نه ساتي چې الله به ما وبخي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او چې کله اخیره زمانه شي که نه اخیره زمانه شي خپل ایمان ټینګول به داسې ګران شي لکه په تیزه سیلۍ کې بړه ډیوه وړله ډیوه خو پیژنئ که نه بله ډیوه وړل په تیزه سیلۍ کې نو چې تیزه سیلۍ یې نو په هغې کې ډیوه چې بلیږي وړی اسان دي که مشکل دي ډېر مشکل دي د دې طرفه هوا راځي نو ته به دې طرف ته لاس نیسي د دې طرفه هوا راځي نو ته به دې طرف ته لاس نیسي د هر طرف نه به د دې ډیوې حفاظت کوي زمانه هوا مړه نه کړي اخره زمانه کې به دقه شانتې خپل ایمان حفاظت کوي ستا د ایمان به د دې طرف نه ګزار کېږي د دې طرف نه ګزار کېږي د دې الله د کوم طرفه د خپل ایمان حفاظت وکړم د کوم طرفه د خپل ایمان حفاظت وکړم بالکل اخره زمانه ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی چې کله اخیره زمانه شي که نه خلک په حرامو څیزونو له نومونه بدلي او حرام به کوي حرامو څیزونو له به صرف څه بدل کی نوم به بدل کی نو هغه زمانه ده مونږ سود ته څه نوم ورکړی دی منافع دا سودخواره چې بینک ته لاړ شي وایي څومره منافع پرې راغلې ده څه پرې راغلې ده څومره منافع پرې راغلې ده لکه ښکاره ووایه که نه وایي سود مې څومره شوی دی وایي څومره سود مې شوی دی نه منافع مې څومره راغلي د سود نوم یې منافع کېښودو څه شی کېښودو منافع یې کېښودو نوم بدلوي که نه بدلوي ښه د رشوت نوم یې څه کېښودو چای اوبو څه شی چای اوبو داسې نه و چې رشوت راکه وایي چای اوبو له خو څه راکه که نه یا دی چې ورله ورکوي وایي دا ستا چای شوله چای نه شوله مړه ښکاره خبره کوه دا د سود دا رشوت دی شو دا د څه شی شو رشوت شو د رشوت نوم یې بدل کړی که نه دی بدل کړی چای اوبو د اخیره زمانه ده هغې ګانو بجانو له یې نوم کېښودو مونږ میوزیکو مونږ چې کومې چا به ټاپې کولې ګانې به ویلې هغې زنانه او هغې سړو ته به مونږ ډمې او ډمان ویلو داسې ده که نه ده اوس ورته ګلوکاران وایي څه شی ګلوکاران چا چې په ډرامو کې کارونه کول نه هغې ته فنکاران وي دا پن دی هلکه دې کې د څه شي پن شو ګډېږه یو ځای وخه بل ځای وخه او دا پن دی دا پن خو د هر سړي ته ورځي دې کې د پن شي دې کې د هنر څه شي شو ګډېږه خو شادوګان د ټولو نه ښکلي دا خو لوی پنکاران بیا شادوګان شو خنزیران دې هم پنکاران شو نومونه یې ورله څه کړلو بدل کړو نومونه یې ورله څه کړو شرابو ته هم شراب نه وي شرابو ته بل نوم وي والله علم الله دې مونږ ته نه ښي خو زما په خیال
ویسکی ورته وایي، دا څه نوم غونته ورته وایي، هغې له هم نوم بدل کړی دی، هغې له هم نوم بدل کړی، دا ورته نه چې شراب دی. آخر زمانه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی حرامو څیزونو له به څه بدلی، نوم بدلی او دا خلک به یې کوي. نو په خپلو اعمالو باندې نظر اچول پکار دی او الله تبارک وتعالی دې زمونږ د ایمان حفاظت وکړي، الله دې مونږ د حرامو نه وساتي. په خپلو اعمالو باندې توجه ورکول پکار دی. کوم مونږ وایو چې پلانکي ځای کې دا کېږي او پلانکي ځای کې دا کېږي او پلانکي ځای، هغه فرېده هلته زما ستا لاس نه رسي، خو په دې خپل ځان باندې خو زمونږ قبضه شته دی که نه، په دې خپل ځان خو وس رسي که نه، ځان خو د شریعت موافق جوړولی شم که نه، خپل اعمالو باندې مونږ کوشش وکړو. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان لا تردان. دا سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه روایت ہے. قال دے فرمائے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتان دو قسم دعاګانی دي لا تردان چې دا نه رد کولې کیږي. دو قسم دعاګانی دي چې الله چرته نه رد کوي. ویږه به خبره باندې کنه. او قل ما تردانی یا کم رد کیږي، یعنی دراوی څه دی؟ شک دی. دراوی څه دی؟ شک دی. چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې فرمایل چې لا تردانی بالکل رد کیږي نه، یی داسې فرمایلی دي چې او قل ما تردانی کم رد کیږي. څه کیږي لکه کم رد کیږي، اکثر الله قبلې کمی. الدعاء عند النداء، یو دعا په وخت د اذان کې، دعا په وخت د څه کې لکه د اذان کې، دعا په وخت د اذان کې، وعند البأس او په وخت د څه کې لکه د جنگ کې. دو قسم دعاګانې داسې دي چې الله تبارک وتعالی نه رد کوي. یو دعا په وخت د اذان کې، د دې نه مطلب دا دی اذان په دوران کې دعا نه، ځکه د اذان په دوران کې خو به ته څه ورکوې؟ د اذان جواب ورکوې. پوهېږو خرواني که نه؟ دې نه هغه دعا مراد ده چې بعضو روایتو کې راځي چې د اذان او د اقامت په وخت کې دعا غواړئ، الله تبارک وتعالی نه رد کوي. اذان وشو لا جمع نه ده ودرېدلې، اقامت لا نه دی شوی، د دې په منځ کې د الله نه څه غواړه؟ دعا غواړه، الله تبارک وتعالی د دعا نه رد کوي. او بعض روایتو کې دا الفاظ راغلي دي چې دا دعا غواړه اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة. د اذان او د اقامت په منځ کې کومه دعا غواړه؟ دا دعا اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة. دا الفاظ دا دعا په حدیثو کې نقل ده چې د اذان او د اقامت په منځ کې دا دعا غواړي. بعضو سره دا خبره لیکلي، بعضو علماو لیکلي ده، اگر چې غالبا دا په روایتو کې نشته دی، خو داسې چا لیکلي دي وایي چې چا دا دعا ویله د اذان او د اقامت په منځ کې کومه دعا؟ اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة. وایي چا چې دا دعا ویله الله تبارک وتعالی به ورته څلور انعامونه ورکړي. دغه څه نو چېرته په حدیث کې نه دي تېر شوي، خو د بعضې کتابونو لیکلي دي الله تبارک وتعالی به ورته څو انعام ورکړي؟ څلور انعام ورکړي. یو نغد انعام دا دی چې الله تبارک وتعالی به په ده باندې ناکاره مرض نه راولي. څه به پې نه راولي؟ ناکاره بیماري به پې الله تبارک وتعالی نه راولي. یو دا انعام دی. دویم څه شی دی؟ الله تبارک وتعالی به دې د تنهایۍ د ګناهونو نه بچ کړي. د څه نه؟ د انسان نه اکثر ګناه په څه کې کېږي؟ په تنهایۍ کې. په څه کې کېږي؟ په تنهایۍ کې، په یوازیوالي کې د انسان نه اکثر ګناه کېږي که نه؟
الله تبارک وتعالی باندې د تنهایی د یوازیوالي د ګناهونو نه څه کوي؟ دویم انعام ده. او دریم انعام دار چې الله تبارک وتعالی باندې د ظالمانو د ظلم نه محفوظ وساتي. ظالمانو د ظلم نه به الله تبارک وتعالی څه کوي؟ محفوظ ساتي. او څلورم خبره دا ده، څلورم انعام دار چې الله تبارک وتعالی بدل را بغیر د محنت نه روزي ورکوي. الله تبارک وتعالی به ورلا بغیر د محنت نه آسان روزي ور نصیب کی. نو ما درته چې چرته ګورې حدیث مبارک کې مې د نظر نه دی تیر شوی چې اعتراض وکړي پوهېږه خو نه یا په کوم روایت کې دي ورې بعضې کتابونو لیکلي دي دا چې کومه دعا څوک وایي اللهم اني اسألك العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة چې د اذان او د اقامت په مابین کې دغه دعا ګورې په حدیث کې نقل ده، خو دا باقي څلور انعامات چې مې دا چې په روایت کې ما نه دي لیدلي. نو الله تبارک وتعالی به دې انسان تصور کې څلور انعامات ورکړي. نو د اذان او د اقامت په منځ کې الله تبارک وتعالی دعا نه رد کوي. چې اذان کېږي نو څه به وایي؟ د اذان جواب به ورکوي، او چې جواب د اذان ختم شو نو بیا به څه وایي؟ د اذان دعا کومه دعا ده؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي إنك لا تخلف الميعاد. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی چا چې د اذان نه وروسته دا دعا ویله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، دا دعا وی دا دعا چې چا وروسته د اذان نه ویله د هغې انسان دپاره زما شفاعت واجب. نبی علیہ السلام فرمایي زما شفاعت ورله څه شو؟ واجب شو. نو د اذان نه به وروسته دغه دعا وایي، بیا چې لا اقامت نه دی شوی تر هغې پورې څه ویلی شي؟ دا اللهم اني اسألك العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة. نو دعاګانې په انسان سره مختلف شي. نو نبی علیہ السلام فرمایي الله تبارک وتعالی دو دعاګانې نه رد کوي، یو د اذان په وخت کې او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعند البأس په وخت د جنگ. په کوم وخت کې؟ حين يلحم بعضهم بعضا چې خلک په یو بل کې ننوتې وي. یلحم ننوتې بعضهم بعض د دوی نه بعضا په نورو بعضو کې، یعنی جهاد شروع دی. جهاد څه دی لکه شروع دی، میدان جنگ ګرم دی. نو پته لګي چې په دغه ټایم کې به د الله په دربار کې زیاته څه کوي. دې حدیث مبارک نه معلومه دا شوه چې په میدان جهاد کې زیات نظر په اسبابو نه دی ساتل پکار، بلکې زیات نظر په چا ساتل پکار دی؟ په الله تبارک وتعالی باندې توکل کوه او د هغه نه زاري او فریاد او ژړا کوه. په دغه ټایم کې الله دعاګانې زیاتې قبلوي. ظاهري اسبابو ته به ډېر نظر په میدان جهاد کې نه کوي. زما په خبره پوهېږئ؟ حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره یو صحابي راغی. نبی علیہ السلام د صحابه په مجلس کې ناسته. هغه صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی دا الله پاک پیغمبره ما ځان له د ذکر یو طریقه راخکړې ده، تا ته یې وایم چې آیا زما دا طریقه ټیک ده او کو ټیک نه ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ای زما صحابي تا څنګه طریقه راخکړې ځان له د ذکر؟ دا الله پاک پیغمبره زه په شپه ورځ کې یوه حصه په تا باندې درود واما او دا دوه حصې نور ذکر کوم. د الله پاک پیغمبر دا درود خو په تا باندې کافي او پوره دي که نه؟
نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی او خو کو زیات دی کو نو خبوي دا درود دې څه کو زیات کو دا درود به خوي هغه صحابي ورته بیا وای دا الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکما پشپا ورځ کې نیمه حصہ پتا باندې درود واما او دا نیمه حصہ نور ذکر کوم آیا دا به کافی وي نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی او خو کو زیات کو نه خبوي دا درود دی زیات کو نه سبوي خبوي بیا ورته هغه صحابي وای دا الله پاک پیغمبر چې بیا یو کار وکما پشپا ورځ کې 2 حصے پتا باندې درود واما او دا یو حصہ نور ذکر کوم آیا دا به کافی وي بس دا درود فردی نبی علیہ السلام ورته بیا فرمایل وی او خو کو زیات کو نو خبوي دا درود دی نور زیات کو نو سبوي خبوي بیا ورته صحابي وای دا الله پاک پیغمبر بیا یو کار ولې نه کوم چې ما ته فارغ ټایم میلاویږي او پتا باندې درود واما ما ته فارغ وخت میلاویږي او پتا باندې درود واما آیا دا به کافی وي چې زه وزګاریږم خو چې پتا باندې څه واما درود واما دا به کافی وي نبی علیہ السلام ورته فرمایلی وی ای زما صحابي کو داسې دی وکړه دا څنګه چې ته وایې داسې دی وکړو دا څنګه چې ته وایې چې تا ته ټایم میلاویږي او په ما باندې درود وایې الله تبارک وتعالی به ستا 2 کاره وکړي څو کاره به دې وکړي 2 کاره به دې وکړي کم یو نبی علیہ السلام فرمایل الله تبارک وتعالی به دې د هر غم نه بېغمه کی الله به د هر غم نه څه کی بېغمه کی چې تا د فارغ ټایم میلاویږي فارغ وخت میلاویږي او په ما باندې درود وایي الله تبارک وتعالی به دې د هر غم نه بېغمه کی ټینشن دی تکلیف دی ذهن ته می سکون نشته دا شکایت نن سبا ډیر کیږي کنه ډیر کیږي مونږ ته اکثر خلک ټلیفون وکي مولوي صاحب ما ته ټینشن دی هلکه وجه څه ده یاره وجه خو راته نه ده معلومه نه څه وجه خو به وي نشته وجه معلوم ډیر دی هر څه راسره ډیر دي د هیڅ شي کمی نشته دی چې زه تا ته ووایم چې دا کمی دی په هغې ما ته ټینشن دی خو بیا هم زړه ته سکون نه راځي خوشحالي نه راځي کله کله مې زړه له دا راشي چې خودکشي مې وکړې نو زه ترې نه تپوس وکړم هلکه مونځ کوئ مونځ کوئ یاره مولوي صاحب څه به درته ووایم خو کله کړی او کله نه کړی کله کړی او کله نه کړی هلکه د سهار مونځ کوئ یاره د سهاره خو مې اډو چېرته کړی نه دی د سهاره خو مې اډو چېرته کړی نه دی ها مونځ خو نه کوئ کله کړی او کله نه کړی دا هم څه مونځ دی دا هم څه مونځ دی چې فارغ یم مونځ به وکړم او چې فارغ یم د دنیا په کار کې اخته یم چې مونځ پاتې نو دا مونځ دی په دې مونځ به تا الله معاف کړي ښه مونځ مې کله کړی او کله نه کړی ښه هلکه ذکر کوئ یاره مولي صاحب ذکر خو مې نه دی کړی هلکه درود وایي یاره درود خو راله نه راځي کوم درودو نو بیا ته ما ته څنګه دا شکایت کوي چې زما زړه ته سکون نشته ما ته ټینشن دی ټینشن به درته خامخا وي ته مونځ کوه 5 وخت د پابندۍ سره ته تسبیح په لاس کې ونیسه ته ذکر کوه سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله دا ذکر کوه استغفار وایه استغفر الله استغفر الله
ته درود وایا په نبی علیه الصلاة والسلام باندې صلی الله وصلی الله علی النبی الامی دا درود وایا ته بیا ما ته دا شکایت وکړه چې ما ته ټینشن دی ځه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله به دې دوه کار وکړي یو کار به دې څه وکړي الله به دې د هر غم نه بېغمه کړي کو دا غواړي چې زما زړه ته سکون راغی زما زړه ته خوشحالي راله زما په زړه کې اطمینان راغی زمونږ په کور کې اتفاق راغی زمونږ د کور نه جګړې ختمې شوې نو ټول کور والو ته ووایي وایي درود شریف شروع کړئ څه شروع کړئ د منځ پابندي شروع کړئ درود شریف شروع کړئ ته بیا ګوره چې تمام مشکلات یې حل کېږي که نه حل کېږي نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفرمایل وی الله به دې یو کار دا وکړي چې الله به دې د هر غم نه بېغمه کړي او دویم نبی علیہ السلام هغې صحابي ته وفرمایل چې هر ټایم ته ما باندې درود وایي چې تا ته فارغ ټایم میلاویږي او په ما باندې درود وایي که نه نو الله تبارک وتعالی به دې کړي ګناهونه معاف کړي الله به دې کړي ګناهونه څه کړي معاف کړي نو وړون له څه پکار دي خو دوه سترګې پکار دي که نه موږ له په دنیا کې داسې ژوند پکار دی چې هېڅ ټینشن پکې نه وي هېڅ تکلیف راته نه وي هېڅ ذهني بوج را باندې نه وي د دنیا د هر غم نه بېغمه یو دنیا کې داسې ژوند غواړو که نه مال دې وي او کو نه وي خو چې د هر غم نه څه یو بېغمه یو مال شته دی په کروڑاو دی په ارباو دی خو چې د زړه سکون پکې نشته دغې مال سپېده شته دنیا کې داسې ژوند پکار دی چې پای کې انسان ته اطمینان حاصل وي نو دنیا کې موږ د الله نه داسې ژوند غواړو د سکون او د آرام او چې د آخرت ورځ شي میدان محشر شي ډېر ګناهونه به رانه شوي ډېر ګناهونه به رانه شوي الله تبارک وتعالی راته وفرمایي ای بنده تا زما په محبوب باندې ډېر درود ویلی دي زه دا کړي ګناهونه مې درته معاف کړو کړي ګناهونه مې درته څه کړلو معاف کړو دا په څه باندې کېږي دا په درود دا په څه باندې کېږي په درود نو ټول وایي وصلی الله علی النبی الامی دا مې دې دپاره وي چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې خاص کر د جمعې په شپه باندې او د جمعې په ورځ باندې ډېر زیات درود داسې بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګھنټې د نښانه سره کلیک کړئ تاسو ته په دې باندې په ډیلي بیسس باندې نوي نوي بیانات مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم